बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ननी प्रोग्राम सराज़ सैद कबीर शाह ग्रान कतुनको افغانستان او پاکستان باندې به خبره اتره کوو خو نوې چې کوم اپډیټ دی د غیر قانوني افغانیانو حوالې سره د جنگ نه بعد چې کوم غیر قانوني افغانیانو په پاکستان کې نو هغه ویل کېږي دا چې پولیس په هر ځای کې هغه گرفتارول او بیا به عدالت ته پیش کول په دې ټول خبرو کول لپاره موږ سره صحافي کامل شاه صاحب موجود دی. کامل صاحب نن پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایي. مننه جی. کامران صاحب یو خوا چې وګورو نو د افغانستان او د پاکستان چې کوم صورتحال روان دی بیا هغې نه بعد چې وګورو چې کوم د غیر قانوني افغانیانو دغه سلسله شروع ده په دې کې بلا ګرفتاریان وشوې مونږ څه ویډیوګانې هم مخې ته رالې تاسو په خپله های کورټ ته هم ځئ لا دا تا د خلک یې نیولي دي دا پیش کوي دې سره بیا څه کوي آیا دا ډیپورټ کوي که نه پرېږدي یې لږ دا خبر لږ واضحه کول پکار دي. اصل مسله دا ده چې دلته چې خبره وشي نو واقعي صوبایي حکومت په یو پیج باندې نه دی جی د افغانیانو حوالې سره خصوصا صحیح او لکه زیات تقریبا دا 3-4 ورځې وړاندې نه دا ویډیوز ډېر تواتر سره راروانې دي عدالتونو کې وایي چې پیش کېږي نو دا 2-3 ورځې خو لکه دغه هفته او اتوار خو چوټي وي د عدالتونو مجسټریټ سره ناستي همداسې مجسټریټ ته که پیش کړي 14 فارنټ لاندې به هغه پیش کوي او هغې لکه اوس مسله دا ده چې هلته جنګ شروع دی بارډر یې بند دي نو که دې ډیپورټ کوي نو کله به ډیپورټ کوي. بله خبره دا ده چې زموږ حوالتونه چې کوم دي زموږ د جیلونو کې پیسټري دومره نه ده چې هغه موږ د خپل پاکستانیان چې کوم ملزمان یا مجرمان یې سزاګانې ورته شوي یا انډر ټرایل یا هغه پکې وساتو په پیښور سنټرل جیل باندې دومره رش دی او په سوونو خلک چې دي نو پکې گرفتار دي ملزمان دي سزاوار دي نو زموږ خپل جیلونه حوالاتونه دومره نه چې دا خپل خلک پکې وساتو د 14 فارنټ لاندې چې موږ کوم کسان راولي هغه بیا مجسټریټ ته پیش کړو مجسټریټ به کوم خالیږي. بله خبره دا که ډیپورټ کېږي هم دا خلک نو هلته بارډر ورته بند دی. په دغه تناظر کې چې دی نو د صوبایي حکومت د خوا او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرون د احکامات جاری کړي چې یاره څومره افغانان چې دي نو د دې د پکړ دکړ دا سلسله چې دا بند کړي شي او رمضان المبارک دی. او بله خبره دا ده چې سرحد هم بند دی او درېیمه خبره او ډېره اهمه خبره دا ده او ما چېرته کوم مخکې نه ووایي چې لکه صوبایي او وفاقي حکومت په یو پیج باندې نه دی د دې ترمنځه مسایل دي نو دغه خبره یې کړې چې د وفاقي حکومت خپله پالیسي ده خو صوبایي حکومت خپله پالیسي لري او صوبایي حکومت دا پالیسي نه ده چې افغان مهاجرین د دې ځای نه ډیپورټ کړي. اوس په دې ځای کې که وګورو د وزیر اعلی صاحب دا خبره په یو اړخ باندې ټیک هم ده که تا یو کس 45 کاله په خپل کور کې میلمه وساته او د 45 کاله نه پس تا دروازه کولاو کړه ته ورله لته ورکړې او باسې نو دا مې به دا خبره. بله خبره دا ده چې لکه دا خو زموږ په پارټ باندې ده. بله خبره دا ده چې افغان مهاجرین له هم پکار دي چې تاسو ته دومره دغه درکړی شو مهلتونه درکړی شو تاسو ته دومره ټیمونه درکړی شو نو پکار دا و چې تاسو په هغه ټیمونو کې په هغه مهلتونو نه فایده اخیستې وه او خپل ځان هم راغونډ کړو خپل سامان خپل رسم راغونډ کړو ځکه چې که هر څه دي خو دا ملک د دوی نه دی جی دا ملک پردی دی او د پردی کټ چې دی نو هم د نیمې شپې نو د دې ملک نه به دي تکو نو پکار دا ده چې دا سامان ورڅه دي راغونډ کړو تلي خو بهرحال اوس دې وخت کې چې کوم صورتحال دی نو په دې صورتحال کې لکه یو خبره خو ما د وزیر اعلی ته دغه وکړه چې دا په یو اړخ باندې ټیک ته خو په بل اړخ دا ده چې ته به قومي سلامتۍ ته هم ګورې ته به وفاق ته هم ګورې ته به لکه چې دا ملک د وفاقي طرز حکمرانۍ لاندې روان دی نو بیا به هغې ته هم ګورې او د هغې سره به خپل ځان په یو پیج باندې کې پکار دا وفاق له هم ده چې صوبایي حکومت په اعتماد کې والي او صوبایي حکومت په ټیک طریقه باندې ډیل کوي ورته وایي چې یاره دا مسایل دي نو برای مهرباني ځکه چې ټول پاکستان نه چې کوم دغه راغونډ شوي دي نو هغه په خیبر پښتونخوا کې دي په خیبر پښتونخوا باندې یا د خیبر پښتونخوا په معیشت باندې بوج جوړ دی په هر یو څیز باندې بوج جوړ دی دا ټول خلک دلته راغونډ شوي دي. دلته سټریټ کرایم کې روز په ورځ اضافه کېږي دلته همداسې د پراپرټي او دغه چې کوم جرایم دي په هغه کې اضافه کېږي عدالتونه ډک دي کچرۍ ډکې دي نو لکه دا صورتحال لا سره چې په دې کې پکار دا ده د ټول نړۍ خو چې د پاکستان افغانستان ترمنځ کومه تنازع ده چې دا خوش اسلوبه سره حل شي او په دویم فرصت کې دا ده چې
په خیبر پښتونخوا کې د په پاکستان په کوم ګوټ کې د افغان مهاجرین د په عزت او احترام سره خپل ملک ته لاړ شي، دغه خپل ملک ته دوی چې دغه خپل ملک آباد کړي، دغه خپل ملک د پاره کار وکړي. بس ډېره موده په بهر په نسلونه بهر دغه شو په کار د چې اوس دغه خپل ملک ته کار ووایي. نو دا لکه که یو خوا وګورو نو یو خوا د ورورولۍ دغه ته وګورو، یو خوا که د مهمان نوازۍ هغه دغه ته وګورو، یا د مسلمانۍ هغه یا د پښتو دود دستور ته وګورو، نو دغسې نه دي په کار. خو که بل خوا وګورو نو هغوی هم په څه ناڅه ځای کې چې ملامت دي او په کار هغوی دی چې کړو. بیا د صوبایي او د وفاقي حکومت خبرې اترې که وګورو دا د یو بل نه مختلفې دي، یو بل دغه روان دي. بیا د وزیر اعلی د طرفه چې کوم احکامات جاري شوي دي، وفاق څه ویل غواړي، نو ډېر زیات داسې تذبذب غوندې ماحول جوړ دی په خیبر پښتونخوا کې، خصوصا د افغان مهاجرینو حوالې سره. الله دې وکړي چې دا څیز لکه دا دواړه په خپل منځ کې کینی او د دې مسلې یو حل راوباسي. کمال صاحب تاسو خبر وکړه چې کم احکامات جاري شوي دي د وزیر اعلی د اړخ نه یا د کوټ د اړخ نه، په دې کې مونږ ګورو چې د پولیس د اړخه څه احکامات، د سی سی پی او د اړخه څه احکامات شته د خپل مطلب چې کم تاڼې کسان دي که چوشي یا لاوي پټیم شي لاره کې افغان مهاجرین ګیلې کوي چې مونږ پولیس والا تنګي. خو داسې قصه ده جی ګوره، کله چې ستا د صوبې چیف ایگزیکټیو یو آرډر وکړي، جی نو هغه آرډر چې دی نو هغه داسې خو آرډر سی سی پی هم کوي، خو بیا لاندې چې کوم پولیس طبقه دغه لکه نه د سی سی پی آرډر ګوره هغه بیا بله دغه د تا که بعضې ټایم کتلي ما سره په دې دغه کې اکثر د پریزلیز د پولیس راشي که نه، نو هغې کې لیکلي چې د آی جي خیبر پښتونخوا په احکاماتو د سی سی پی او پېښور په نګرانۍ کې ایس پی پلاني او ډي ایس پی پلاني او د ایس ایچ او د کانسټیبله پر راشي، لاندې پر راشي. دا یو هرارکي ده جی او دا په حکومت کې هم د هرارکي وي، دا په ادارو کې هم د هرارکي. اوس لکه وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ته د آی جي خیبر پښتونخوا ته د احکامات جاري کړي دي چې را افغان مهاجرین د نور نشي تنګولی، دا دغه آرډر دی چیف ایگزیکټیو دی د صوبې. بیا دغه آرډرز چې دي نو هغه سیول محکمې او کوم چې زمونږ فورس دی هغه نو هغه دا به اوس د وزیر اعلی احکامات رسو کوي او هغه به آی جي بیا خپلې محکمې ته وایي. نو آی جي د آی جي نه پس بیا ډي آی جي اے آی جي ډي آی جي هغه ایس پی او ډي ایس پی او دې ټول ته راشي. اوس کم وخت کې چې د عمل خبره لکه نو یعنې چې مطلب دا طریقې کار لاندې پور رارسي نو افغان مهاجرینو نه سرمن کوشوي نه دا داسې خو نه. خیر دا خو لکه اوس وزیر اعلی چې حکم وکړه څنګه آرډر وکړو د آی جي د آفس نه مقصې زه سوال کوم کامل صاحب زه د افغانیانو ګیله کوم لګیم، لکه زه د خپل طرف نه دا نه بعضې افغاني وایي چې احکامات جاري شو دا شو، خو هغې نه باوجود هم چې کوم دی رایډر والا راشي یا څه راشي موږ په ازابۍ تنګی یم. زه د هغې خبره کوم نه د هغې دپاره خو ما مخکې یو خبره وکړه چې لکه ټیک ته بس موږ هم دلته دوی ساتلي دي، دا بیا زموږ خوالې یا زموږ غلطي به اوس یې وباسو په داسې طریقه باندې وباسو. خو دا څونه مهلتونه چې دوی ته ملو شوي نو په دی کې په کار خو وکړه نه یار چې خپل ملک ته وکړم بس که که نه یار بالکل لکه دا داسې شی خو نه دی که نه. اوس ته خو به د دې دا ګیلې ویې ما ته پته لګي، خو قصه دلته بله ده. قصه دلته ګوره د دوو مشرانو په منځ کې یو مسله ده، جی بیا د دوو کمیونټیز په منځ کې یو مسله ده. دا خو ښکاري داسې نه، خو دا مسلې دي. بیا لکه ګوره تېرو ورځو کې چې د پی ټي آی کومه درنه وه پېښور های کورټ په هغې کې احکامات جاري کړل او پولیس ته حکم وکړه پېښور های کورټ، حالانکې نور کله پولیس چې دی د کوټ په حکم باندې دونه ډېر لوی عمل نه کوي، ځکه په سیکړو کیسونه پراته دي د کنټمپټ اف کوټ او په هغې کې په سوونو د پولیس خلاف هم دی، پولیس په هغې عمل نه کوي. خو پته نه چې په دغې باندې څنګه عمل وکړه، درنه یې دغه کړه ځای نه یې دغه کړه. نو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یو ډېر غټ ټویټ کړی و په ایکس باندې او په هغې کې دا سوالونه کړي چې یاره عدالت دا تپوس نه کوي چې دا خلک دغلته څه ته ناست دي، عدالت تم پکار چې دا تپوس یې کړو که نه چې دا خلک دلته څه ته ناست دي، څه مسله ده. نو دا دلته هم مقه صورتحال دی چې که هلته هغه څیز کېږي نو دلته د سره هم څه پاور شته که نه، د سره خو هم څه شته دی به د هغې استعمال کوي. او دا دواړه متضاد ډایرکشن کې چې دغه د طاقت استعمال کېږي نو په دې کې خو لکه د دې خو خپل دغه د انجای کوي لګیا دی، خو چې کوم عوام دی هغه پکې سفر کېږي او کوم چې دې وخت کې دا مسله دلته جوړه ده نو دا نوره هم لا سوا کېږي.
نو لکه دغه خبره صحیح ده چې احکاماتو باندې عمل درآمد پولیس له پکار جی او پولیس ته چې هغه کوم آرډر کړی دی نو هغه هم په هغه آرډر باندې کار کوي. اوس انډیویجول جی لکه تاسو د رایډر خبره وکړه که نه، او جی د انډیویجول خلک دي په دې باندې موږ شل ځله ریپورټس هم کړي دي، آی جي ته پکې خبرونه تللي دي، آی جي په ایکشن هم اخیستی دی. اوس د یو سړي عادت نه بدلېږي خو بله خبره. لکه زه تاسو ته یو مثال درکړم، دلته په خیبر سوپر مارکیټ کې به جی د رایډر پولیس وال راتلل، زموږ وروڼه دي، ملګري دي، اوس ګراني هم ډېره زیاته ده، خو هغوی به یو پیکوړو والا د هغه نه پیکوړې روټۍ وړې هسې دا زموږ یو ملګری سینیر صحافي دی، هغه والا فوټیجز جوړ کړ، هغه زموږ یو ګروپ دی په هغې کې واچول شي، هغه ګروپ نه هغه آی جي صاحب ته لاړل، ورچا پې خپل رایه پې ورکړه، آی جي صاحب په هغې باندې ایکشن هم واخیسته. نو خو څو ایکشن یې دغه واخیسته چې هغې د رایډر نه لرې کړل او لین ته یې حاضر کړل او رایډر باندې ته نور کسه کېناستو، نه نور کسه بیا راتلل، د هغې نه مې پیکوړې وړې په موټرسایکل کې خوند دی، ځکه چې کېدی شي هغې ورته ویلي چې لکه پلانې هسې ورکوي، ګورې ښه هغه لازم دغه شی دی. کامران صاحب څه صورتحال ته څه ګورئ؟ موږ دا کیسه دې خوا نه دې خوا راوړه، خو لکه صورتحال ته څه ګورئ چې لکه حل یې څه دی؟ یو خوا جنگ دی، بل خوا غیر قانوني افغانیان په پاکستان کې پراته دي، حل یې څه دی؟ مستقبل یې څه دی؟ یار داسې ده، تاسو د جنگ خبره وکړه که نه، جنگ، اختلافات، سرد جنگ، دا ټول هغه څیزونه دي چې هغه د انساني رویو په هغه باندې وي. پکار خو نه ده داسې، خو زموږ د پښتانه د بدقسمتۍ نه جی دې ټول عمر په دغه جګړو کې تېر کړ. پکار نه ده، جنگ نه دی، جنگ کله هم خیر نه دی راوړی. په جنگ کې بې خیري ده، په جنگ کې وینه تویېدل دي، په جنگ کې مرګ جوبلې دي، جی په جنگ کې کونډه کېدل دي د ښځې، د بچي یتیم کېدل دي. نو د دې ټولو څیزونو حل خو په خبرو اترو پکار جی دی. خو نن سبا حالاتو ته که وګورو نو ګوره په ایران کې یو خپله لانجه روانه ده. بالکل د ایران، د اسرائیل او د امریکې په دغه لانجه کې خلیجي څومره ملکونه یې سره سعودي عرب هغه ټول پکې را لړلي شوي دي. اوس دلته دا د دوو ګاونډي هیوادونو ترمنځ چې کومه لانجه ده، دا حل به څوک کړي؟ درېیمګړی به څوک راځي؟ انډیا خو په دې کې درېیمګړی نه راځي، خوشحالېږي، بلکې هغه وایي چې دا ما یو وار وکړ. کم یو ملک به راځي، ټوله په خپلو کې سعودي چې دی نو په ځان انښتی دی، په ځان دی، دوبۍ یو ای په ځان دی، قطر، کویت، دغه خلک په ځان باندې، ځکه چې هلته هغه څیز دونه لوی هیوج دغه سره جوړ شو. نو الله دې وکړي چې څوک داسې راشي درېیمګړی چې هغه په دې کې خبرې وکړي، د دې جنګ مخه ونیوی شي، د دې مسایلو منظم او مضبوط او مؤثر حل مخې ته راوښکلی شي، او الله دې دا هم وکړي چې بیا د هغې نه پس په پاکستان کې میشته افغانیانو ته خدای پاک توفیق ورکړي چې خپل ملک ته لاړ شي. نو موږ ته به لږه دا بیا د افغان حکومت له پکار چې په دې باندې جنګ وکړي چې خپل خلک وطن ته بوځي. نه یو خبره خو که تاسو وګورئ، ګوره د نورو حکومتونو په نسبت دې حکومت هغسې مزاحمت نه دی کړی، دې ډیپلوماټیک مزاحمت کړی دی، او ډیپلوماټیک مزاحمت هم داسې نو، ځکه چې زموږ به کله کله ورتو افغان کونسلیټ ته، نو کونسل جنرال صاحب حافظ صاحب سره هم چې خبرې اترې کولې، نو په دبې الفاظو کې د هغه د خبرو مقصد دا و چې یاره زموږ ټیک ده، زموږ دغه دي څه مسلې دي، مشکلات دي، ته خو پکار ده چې دوی لاړ شي خپل ملک ته، ځکه چې هلته ورته موږ انتظامات کړي دي او ورو ورو دا خپلو علاقو ته موږ لیږو. او شاه صاحب دې خوا خو کامران صاحب تاسو موږ سره په خپله بوډ بازار ته دلته خو دې و چې موږ دلته هېڅ انتظامات نشته. ګوره جي ښه ټیک ټاک انتظامات دي، ورته هلته کیمپونه جوړ شوي دي، په هغه کیمپونو کې UNHCR هم د خپل حد او وسه پورې هلته کار کوي، لګیا دی، افغان حکومت په هغې کې دغه جوړ شوي دي. او که ستاسو یاد شي د انس حقانی، د حقانی ګروپ چې دی، خلیل الرحمن حقانی، هغه د مهاجرینو وزیر و، او د هغه د دور نه د 21 نه دا شی شروع شوی دی، دوی ته انتظامات ښه برابر دي. خو ګوره یو خبره بله ده که نه، لکه بوډ بازار کې به یو کس داسې چې په دغه کې به رنګ ټون یې اچولې، هغه وایي چې زما د دې کار، نو په دې کمپیوټر کې خو نور هم بلا څیزونه دي که نه، د الله بنده په دې کې ګرافکس ډیزایننګ هم دی، پلانې ډنګرې بلا لوی سمندر دی، نو هغه نور څه پکې وکړه که نه، ظالم ماله، نو چې ته اوس دې تر صرف ناست دی، زما رنګ ټون هلته نه چلي. نو دغه څیزونه دي، دغه مصیبت دی، هلته ټیک ټاک د دې لپاره انتظام او دی. او د کله چې د کیمپ ته لاړ شي، د کیمپ نه پس چې کومو خلکو ته خپل علاقې معلوم وي، هغوی برابر خپل علاقو ته. ډېره مهرباني کامران صاحب، او الله دې وکړي چې په خوشحالۍ باندې خپل وطن ته لاړ شي. موږ خو پې بار دغه خبرې کوو، خو الله دې وکړي چې دغه کومې مسلې مسایل چې کوم روان دي، الله یې دا هم ختم کړي، او الله یې ټول چې کوم دی نو دغه خپل کاروبارونه روزګارونه په افغانستان کې ورکړي د پاکستان په ځای. دا زموږ نن پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازه، د لوی الله په امان.